خبر ما ولا المشبهتين بليس هو المسند بعد دخولهما. دا آخری د منصوباتنا دے خبر د ما او دلا چې دا مشابه دي د لیس سره په نفي او په دخول کې په جمله اسمیه باندې. څنګه چې لیسا دا داخليږي په جمله اسمیه نه په مبتدا او په خبر باندې، نو هغه مبتدا طرف ورکي او د خبر ته چې کوم دی نو نسب ورکي. دا خبرې د منصوباتو نه دی او د مشابه دی د لیس سره په سکی په شکل کې نه دی. په نفي کې لیسم د نفي د پاره راځي، ما او لا هم د نفي د پاره راځي. او دویم په دې خبره کې چې د داخليږي په مبتدا او په خبر باندې، ما او لام داخليږي په مبتدا او په خبر باندې. هو المسند بعد دخولها، دغه خبر د ما او لا مسند ده بعد دخولهما، پس د داخلېدو د ما او د لا نه. هلکه دا خو مخکې مسندو، خیال کې مراله چې کله دا خبر د مبتدا هم مسندو وی او مخکې مسندو، خو مخکې مسندو په عامل معنوي باندې او اوس مسندو ګرځید په عامل لفظي باندې. دلته کې دا خبره ځکه وکړه چې هو المسند بعد دخولهما وهي لغة حجازية، دا لغت حجازي ده. دا خبره تاسو په اسم د مولا المشبهتان بلاس کې ویلې وه چې دا مذهب د حجازینو دی، او بنو تمیم وی چې نه، دا مولا عاملین ندی، عمل نکوي. ولی وی د عامل د پاره دا خبره ضروری ده چې په یوې نوع پورې خاص وي، یعنی یا په اسم پورې خاص وي یا په فعل پورې خاص وي. او دلته دا په اسم کې هم راځي مولا د نفي د پاره، ما ضربا لا یضربو راځي که نه راځي، او په اسم کې هم راځي. نو معنا دا شوه چې دا چې کومه دی نو عمل کوونکي نه دي، نفي به پیدا کوي، د نفي دپاره به راځي، خو نور عمل به نه کوي، لفظي عمل به نه کوي. بنو تمیم وي او هغې د دې دپاره چې کوم دی باقاعده مثال ذکر کړی و. محفحف کالغصن قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحب حرام. نو موږ دا جواب مرتال ته کړی و چې دا شاعر د دوی د خپلې قبیلې نه دی. هغې وایي که دې عمل کولی نو بیا به داسې وی فاجاب ما قتل المحب حراما. خیال کې مراله؟ نو د هغې جواب ورته موږ کړی چې یا خو دا د وجې د ضرورت شعري نه داسې ویلی شوی دی، او یا دا ده چې دا ما د مشابه باللیس نه دی بلکې ما مطلقې د نفي دپاره دغلته راغلی دی. پوه شو مطلب؟ او یا دا مصادره علی المطلوب ده چې خپله مدعا راوالي او ځان لی دلیل کی، خپله مدعا راوالي ځان لی دلیل کی. تا نه څوک تپوس وکړي چې فاعل مرفوع دی، مثال راته وی دی فاعل مرفوع دی که نه، هغه خپل ټکی دی راواغسته او دلیل لیکه. مدعا دا ده چې فاعل مرفوع دی، دلیل راته ووایه او مثال راته پیش کړه، ته فاعل مرفوع دی، نو هغه مدعا دی راواغسته او ځان له دې دلیل وګرځو. په خبره باندې پوه شوې ښاجي؟ نو دا یو فرمایل چې وهي لغة حجازیة، دا لغت د بني حجازو دی او په دې کې چې کومه دی نو بنو تمیم اختلاف کوي. واذا زیدت ان مع ما او انتقض النفي بإلا او تقدم الخبر بطل العمل. دا درې صورتونه ذکر کوي که چرته
زیاتی کړی شي ان نافیه مع ما د ما سره ان ما او انتقض النفی یا منتقض شي نفی بالا په الا باندې او تقدم الخبر یا مقدم شي خبر په اسم باندې بطول العمل عمل به چې کوم دی باطل شي ان دا په چې کوم دی نو راغې په خبره باندې پوه شوې لکه تا مثال د دې دپاره داسې وي ما ان زید قائم ما ان که چرته دا ان نه وی نو تا به دا جمله داسې ویلې چې ما زید قائما ما زید خو چې ان پې راغې نو ان چې کوم دی دا د ما عمل ختم که ځکه ما په عمل کې ضعیف او کمزوری دی یا دا نفی چې کومه دی منتقضه شوه په الا باندې داسې دی ما زید الا قائم ما زید اوس د ما عمل ځکه ختم شو چې ما نفی راولي او الا اثبات راولي دا دواړه منافي دي د یو بل سره یا دا خبر مقدم شو خبر مقدم شو نو چې خبر چې کومه دی هغه مقدم شي بیا به لکه دقه جمله ووایه و خبر به مقدم که داسې ووایه ما قائم زیدن ما قائم نو بطول العمل عمل به چې کوم دی نو باطل شي او د هغې د بطول العملو دپاره چې کوم دی وجه دا ده چې دا عامل ضعیفه دی نو دی چې کوم دی په یو ترتیب خپل چې کوم ده نحوه کې راغلی د عربو نه مونږ ته منتقل شوی دی په هغې کې په هغه ترتیب عمل کولی شو د هغه ترتیب نه چې خبره خوا دې خوا شو نو بیا عمل نشي کولی واذا عطف علیه بموجب فالرفع هر کله چې عطف وکړی شي علیه په دې خبر د مولا باندې بموجب په داسې څیز سره چې هغه واجبونکی وي ایجاب راوستونکی وي موجب ایجاب راوستونکی یعنی نفي ختمونکی فالرفع نو بیا چې کومه دی لازم د پدې کې رفع خبره باندې پوه شوې لکه مثال په تر وې که ما زید قائما بل قاعد ما زید قائما بل قاعد دا عطف چې اوس ته کې که نه نو په دغې معطوف کې به رفع راځي ما زید قائما دا قائما خو اسم دی که نه دا خو په خپل ځای باندې دی خو دې باندې چې اوس ته عطف کوې نو د بل په ذریعه پې تا عطف کړو بل قاعدون دا قاعدون دې پې عطف کړو نو دا قاعدون به اوس په محل باندې عطف کېږي دا به په ده باندې نیغ په نیغه نه حذف کېږي ولې ده خو چې کومه دی د هغه نفي نه اثبات ته خبر راوستله په مسله باندې پوه شوې لکن هم راغلی دی او داسې دي لا رجل قائما لا رجل لا ولكن قاعد ولكن قاعد نو په دې طریقې سره چې موجب راشي او ایجاب راوستونکی ټکی راشي لکه بل راشي لکن راشي په خبره باندې پوه شوې نو دا بل او لکن وغیره دا موجبات دي یعنی ایجاب راوستونکي دي سابقا نفي ختمونکي دي نو دلته کې بیا عمل په چا باندې کېږي دا به رفع راولي بس